اخرنۍ وینا لپاره هم اولنۍ ده هم اخرنۍ ده چې ملګري ستړي دي د پښتون تحفظ مومنټ د مرکزي کور کمیټۍ غړي ښاغلي ډاکټر صاحب سید علم مسعود صاحب ته بلنه ورکوم چې دی راسي تاسو ته خپله تفصیلي وینا وکړي. ښاغلی ډاکټر سید علم مسعود صاحب. خو یقینا نن تاسو دغه ستړې نتیجه به تاسو وینئ. دا پېښور دا چوک یادګار دا ډېر تاریخي مقامات دي. د دې نه به د پښتنو د قسمت بدلونکې فیصلې کېدلې، خو بس پېښور وده شو، د غفلت په خوب کې وده شو. دا پی ټي ایم به انشاءالله تاسو به د اتوار په ورځ په 19 تاریخ 1 بجه ووینئ. پېښور د غفلت د خوب نه بیدار شو. دا نور د ارمان لوني او د وطن د شهیدانو مدعي شو. دا د پښتنو ستر مرکز به انشاءالله تعالی د کام په ننګ باندې راپاسي او دا ټول غفلتونه به په خپل عمل باندې وینځي انشاءالله. تاسو ټولو ته درخواست دی چې سبا یو خو نن ډېر میټینګونه دي، د جلسې کمیټې میټینګ په خپل ځای دی په 9 بجې، سبا سهار د سیکیورټي والو دی، بیا 1 بجه د ارمان لوني شهید چوک زوړ فیز 3 چوک نه به انشاءالله د ګاډو ریلی وي. سبا ابا په مخصوصو لارو بیا ځي 1 بجه، نو هغه به انشاءالله. نو تاسو ټولو ته خواست دی چې څه کارونه پاتې وي چې هغه ترسره کړو. دا جلسه د بهترین انتظام جلسه چې وي دا زموږ ټولو وعده وه. دا به د شفافیت جلسه وي، دا به د پښتون تحفظ مومنټ د بنیادي بیانې جلسه وي، دا به د ټولو شهیدانو د یادولو جلسه وي، دا به د پښتنو د ټولو غمونو د درمان جلسه وي. دا جلسه به انشاءالله تعالی دا به ثابتوو، دا موږ ته ثابتول دي چې ارمان شهید د ریاست دپاره زهر کو او د کام دپاره تریاک کو. خدای دې په موږ کې اتفاق زیات کړي، خدای دې چې موږ نه پوهېږو موږ نه دې پوهه راکړي چې په کوم ځای کې بند لاره راځي، خدای دې راته کولاو کړي، خدای دې زموږ په خبرو کې زموږ په حرکتونو کې برکت واچوي. ډېره مننه. ډاکټر صاحب ډېره مننه، تاسو ته خپله وینا وکړه او مختصر یې در وکړه. ستاسو د ستړیا خیال یې وساتلو. زه صرف دومره درته وایم دا دلته خلک دي، دغو ته موږ سبا نه بل سبا د اتوار په ورځ د رنګ روډ باندې شیشو جومات ته مخامخ به د پی ټي ایم یعنې پښتون تحفظ مومنټ تر سوري لاندې یو لوی عظیم الشان جلسه وي. موږ د دې ښار دروند ولس ته بلنه ورکوو چې په دې لویه جلسه کې چې دا جلسه به د مظلومانو کونډو رنډو یو اواز وي، د پښتنو د اتحاد او د اتفاق مظاهره به وي. له تاسو څخه هیله کېږي بلنه درکوو چې په دې لویه جلسه کې شرکت وکړئ او دا جلسه کامیابه کړئ. مننه، کور مو ودان شو. السلام علیکم. بلال منلوکیل صاحب سره مونږ مخامخ یو، هغوی نه د ارمان متعلق اورېدل غواړو چې خپل خیالات را سره شریک کړي. ارمان د پښتون تحفظ مومنټ ټول ملګري یې ښه پېژني. پښتون تحفظ مومنټ په وجود کې راغلی دی. ارمان شهید خپل بیګ راخیستی دی، چېرته چې به جلسه وه، چېرته به احتجاج و، چېرته به غونډه وه، ارمان شهید به حاضر و. نه صرف حاضر به و، د مخ په صف کې به ولاړ و. ارمان شهید زموږ ډېر نږدې ملګری و، زموږ د ګوند رشته وه ورسره، بیا پی ټي ایم کې وه رشته ورسره. یو شاعر، یو استاد، یو ډېر ملتپاله ځوان چې د دې کام او د دې وطن سره یې ډېره مینه لرله، ډېر لوستی ځوان و. او چې کله پښتون تحفظ مومنټ په وجود کې راغی نو دی به ډېر خوشحاله چې هغه زموږ د کلونو ارمانونه، هغه مایوسۍ، هغه چې کومې دي دې تېرې ورکې کړي. نو دی به تاسو ټولو لیده چې که د پېښور جلسه وه، که د کراچۍ جلسه وه، که د صوابۍ جلسه وه، په هره جلسه کې به دی حاضر و، د مخ په صف کې به ولاړ و او کوشش به یې کوو چې د پښتون تحفظ مومنټ اغراض و مقاصد، د پښتون تحفظ مومنټ سوچ فکر تر ولس پورې ورسوي
جلسه منظم کړي، احتجاجونه منظم کړي، د پښتنو د دې لوی قامي پاڅون صفونه منظم کړي او د ریاست نه د خپلو مړو د خپلو تاوانونو حساب وغواړي او زموږ په وطن باندې چې کومې د دهشتګردۍ وریځې ریاست راخورې کړي دي د خپلو سیاسي او معاشي مفاداتو دپاره چې خپل وطن د دې دهشتګردۍ د دې بېروزګارۍ او د دې ظلمونو نه خلاص کړي، د خپلو مړو تپوس وکړي او خپل قام له ښه د عزت او د سیالۍ یو ژوندون وګټي. نو دا مبارزه د کوله چې کله دی قتل کېده هم په دې مبارزه کې قتل شو. ستاسو یاد دی چې په کلاسفلا کې د یو دهشتګردي واقعه وشوه، نو هلته پښتون تحفظ مومنټ احتجاج کاوه، دا هغه احتجاج لیډ کاوه، دا یې په مشرانو کې و او ریاستي ادارو دا یې قتل کړ، ډېر په بېدردۍ سره یې قتل کړ او یوه نیمه میاشت کېږي چې ټول پښتونخوا وطن کې، ټول ملک کې، په ټوله نړۍ کې ټول پښتون افغان ملت احتجاج کوي او ریاست نه دا تپوس کوي چې ارمان شهید لدی انصاف ملاو شي. انصاف ملاوېدل خو لرې خبره ده، یوه نیمه میاشت وشوه چې د ارمان شهید اف آی آر نه کټ کېږي. دلته په دې ملک کې د ډېرو وړو جرمونو اف آی آر کټ کېږي، انصاف ملاویږي، خو یو شاعر، یو پروفیسر، یو استاد، یو امن غوښتونکی چې ریاستي ادارو قتل کړ، هغه ته انصاف نه ملاویږي. نو په دغه لړ کې په یو 13 مارچ باندې په پیښور کې په رینګ روډ باندې د پښتون تحفظ مومنټ تر سوري لاندې یو ډېره لویه جلسه کېدونکې ده چې د دې جلسې د لارې به موږ د ریاست په مخ کې خپل احتجاج ریکارډ کوو او د خپل قام او د وطن چې ټول غمونه دي هغه به بیانوو او د ریاست نه به د انصاف مجبوره کوو چې دی نه صرف ارمان شهید ته بلکې په پښتونخوا وطن کې چې څومره قتلونه شوي دي، څومره کورونه ړنګ شوي دي، څومره کاروبارونه تباه شوي دي، څومره ټارګټ کیلینګ شوی دی، څومره ماورای عدالت قتلونه شوي دي، زموږ دغه جنتي او ښایسته وطن د امن وطن چې ریاست د خپلو مقاصدو دپاره د دهشتګردۍ په یو اډه بدل کړه، نو موږ به د خپل وطن کې امن غواړو، د خپل وطن ښه مستقبل به غواړو او په دې لړ کې ټولو پښتنو ته چرته چې پراته دي چې هغه په دې جلسه کې خپل کردار ادا کړي، دې جلسې له راشي او دا جلسه کامیابه کړي او دغه د ظلم وریځې چې کومې دي د تل دپاره یې ختمې کړي. مونږ سره نور مشران دي، سید انور صاحب را سره دي، بس مړانه وکاسته د جلسې له راسئ، دا پښتانه غیرت ښکاره کاسته، ایمانداري ښکاره کاسته چې دښمن هم په دې خبر شي چې دا خلک خوابدي دي. موږ خو ګرځو د خوابدۍ اظهار هم نه کوو. ډېره مړانه به وي چې د 11 تاریخه د مارچ جلسه ده، د ارمان لوڼي 40مه ده، احتجاجي جلسه ده چې دې ته پښتانه خصوصا ښه په ګڼ تعداد راسو، یو ګنټه کار دم قضا کړی وي چې دا یو قومي کار دی چې په ټولو یې وکړو. ډېره مننه. مهرباني. وحید کاکړ فتح محمد کاکړ مونږ سره دا وخت ملګری دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر زیات خوند یې وکړي چې نن په د ګلونو په ښار پېښور کې د ارمان شهید خور وړانګې لوڼۍ ښه دروند استقبال وسوی، د پېښور ولس ورته ښه راغلاست ووایي او بعد له هغه بیا دغه د پیدل مارچ چې کوم وسوی، د دغه مارچ بنیادي مقصد هم دغه وي چې دغه ولس ته دغه بلنه ورکړل سي چې پر 13 مارچ چې کومه جلسه ده و دغه جلسې ته دوی راسي. نو هیله لرم چې ټول د پېښور کوم اوسېدونکي خلک چې دي هغه به دې جلسې ته راسي، ولې چې دغه جلسه د شهید ارمان لوڼي په یاد کښې ده. ارمان لوڼی د پی ټي ایم د مرکزي کور کمیټۍ غړی و، ډېر تکړه باشعوره ځوان و، پروفیسر و، ادیب و، لیکاري و، شاعر و، زموږ ویاړ و. نو موږ و دې دنیا ته دا پیغام ورکوو چې پښتانه خپل ملي اتلان، خپل ملي شهیدان هېڅکله نه هېروي او هر کله به یې لمانځي. ډېره مننه. ملګرو مونږ سره نور مشران هم شته دي، هغوی سره خبرې کوو، دایي نادایي ادارې خیال اورو.
لایو یو تاسو خپل نوم پېژنګلو سره مونږ سره دا وخت د جنوبي پښتونخوا نور یو بل ملګری دی هغه به راسره خپله پېژنګلو مو کړي او د ارمان متعلق به راسره خپلې خبرې هم وکړي. مننه مهرباني. زه ضیا کاکړ د جنوبي پښتونخوا کیلا سیفلاز یم چې ارمان لوړی یم د کیلا سیفلاز زموږ د سیمې و. ارمان داسې کس و چې ارمان یو پروفیسر و خالد سرکار، ارمان یو شاعر و، ارمان یو لیکوال و، ارمان یو مترقي کس ولو. نو ارمان ریاست په دارنګه حساب کې وزلو چې ټول پښتون قام د ارمان دپاره پاڅېدلی دی او د څلوېښتمې جلسې په ټول دنیا کې وسولې، مظاهرې وسولې، احتجاجونه وسولو. سهار نه بل سهار په پېښور ښار کې د پېښور ښار له طرفه یو مرکزي جلسه ده د ارمان په یاد چې د ټول قام ته موږ خواست کړو چې راسي دا جلسې له او موږ دا جلسې کې د ارمان کوم غمونه چې دي د ارمان یعنې 2 میاشتې کړي تر اوسه د ارمان اف آی آر تر اوسه نه دی کټ شوی. ټول کام ته خواست دا جلسې کې له موږ سره په زیات تعداد ګډون وکړي. ډېره مننه. ډېره مننه ملګرو. دا وخت د مونږ هم دی بس ډېر ملګري تلي دي. تاسو نه هیله کېږي چې په 11 مارچ دې جلسه کې شرکت وکړئ او دې ریاست ته ځواب ورکړئ. مهرباني.